بسم الله الرحمن الرحیم. باب تحریم العقوق وقطيعة الرحم. دی باب کې مصنف رحمت الله علیه دی والدینو د نفرمانی ولا وبال ګناه جرم همدا چې د رشتہ دارو سره رشتہ داري کټکاوالي ولا احکام او ګناه وبال وغیرہ په دغه آیتونو حدیثونو مبارکاو کې خایده ده. قال الله تعالى الله ربی کریم فرمای فهل عسیتم بس خبر ده سیده که وگرزی تورسو ان تولیتم ستاسو ولیان وگرزی حاکم جوړ شي ان تفسدو فی الارض بزمکی کی چه کوئی فساد کوئی وتقطعوا ارحامکم بل شدرشت دری کټ کوئی اولئک الذین دما کسند لعنهم الله الله دو بن لعنت کړ د فاسفمهم کانی کړي دی او اعمى ابصارهم سترګي وتړندې کړي دي حق خبره او صحیح خبره د خل نه اوري. وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله هاکسون سعد الله ولا ودا متي من بعد ميثاقه خير فاخي ودي کولنا بعد ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او کوم شمل اول حکم شو داغه کټ کوي ويفسدون في الارض اسمکی کی فساد کوي ین ندسی خلق شدي اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار دسی خلقو د پر دنیا کې لعنت ته رحمت خداوندینه بلری وي او اخرت ولکور ته ډیر بد کور ده. وقال تعالى وقضى ربك یتا پروردگار د فیصله کړی د ټل حکم د الله تعبدو الا اياه عبادت صرف به دماغه خدای کوي بل شي عبادت بنا کوي او بل څوک ورکی بيخي نه شریک کوي او دین علاوه شه د بل خبر ده وبالوالدین احسانا الله دا حکم کړی ده سو والدینو سره به حسن سلوک کوي بهتر سلوک وکوي ښه انداز وو سره ساتي وخپل انداز کی اکڑ بنا ساتي اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما یا بیا غ دوړه یا غو کیو کاس والدا یا والد وی دی بڑا پی عمر تو رسیږي بڑا تو عمر تا فلا تقل لهما اف دیغو دماغ غټم کی کمزور شي لاله خبر ډیری کوي همدا شته به ضرورت خبر ډیری کوي نو تاسو ته اوف یا اوف برابر کوم شای وي یا کوم تکلیف سړی ته ملېږي د خبرو اترو نه او د انداز نه وډو سره ما کوي اوف خبرې ما کوي او داسې طریقه ما خپل حساب ته درد ورسوي ولا تنهرهما او بزت کوي ما خبرو کې د سیمه څخه ما کله په شي پیږي ته د مو د ختم شي زړه کدود نه جوړ شو د سیبته نه ولا تنهرهما نبی بزت کوي خبرو کې بلکې خبرو ته احترام کوي ته ډیره ښه مشوره ده خدا بل دین ډیره ښه ده کته خپه کیږي نه وقل لهما قولا کریما او خبر ته ډیره عزت بل خبرې کوي د کرم نه ډاکي د نوازش نه ډاکي خبرې کوي واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه رحمت او شفقت مهرباني او د نرمۍ نه ډاکي انداز کې سره پیخیږي سلوک وسره کوي وزر یو ته ټټوي معنا په هر چی شي کوم په کور د مسکانت او ته ظاهر کوي وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او دا د خاصی کوي په منځنه باندې په بلې مو کې چې ته موکای سو دعا کوي د شه دعا ضرور کوي چې خدای پاک دې باندې اور رحمېږي لکه څنګه وړتو کې دوی ما پرورش کړو زما تربیت کړو. وعن ابي بكر النفيع بن الحارث رضي الله عنه قال ابو بکر نفیع صاحب دا روایت کی فرمای قول رسول الله صلی الله علیه وسلم پیرګي پیغمبر زمو فرمایلی خلق علی ونبیکم باکبر الکبائر تعالی سندری د خبرو کا تاسو ته په ګناهونو کې به غټ ګناهونه توخم چې په غټو کې غټ دي اکبر الکبائر په غټو کې غټ قلنا موږ ته چې بلای رسول الله ضروري او خی قال فرمایل الاشراک بالله د پاک سره شرک ول د ټولو نه غټه ګناه ده. حقوق الوالدین امور پلار د جایز خبرونه صحیح خبرونه مخ اړول سرتابي کول نفرمانی سرغړونه کول
وکانه متکئن پیغمبر سم تکیه وهلي وه دا خبرې کولې فجلس تکین راپاڅېد چې کله سړی تکیه ویلي راپاڅېږي د دې معنا دا لکه تا چې ګویي که نه لکه شاته داسې څه کوې بیا ته راپاڅېږي معنا چې ګزار ونه کړي خو دا خو ګزارې دپاره نه ورپسېدله همې خبرې دپاره ورپسېدلی فقال وی فرمیل الا وقول الزور وشهادة الزور درویغو خبر او د درویغو ګواهي ورکول فما زال یکرر بار بار دا خبره کوي د درویغو خبره کول د درویغو خبره کول د درویغو خبره کول یوم خیلو حتی قلنا موږ ته په دې خبره کې مشقت شو ځکه مې زړه کې وي چې لیته هوسکه کاش که خاموش شوې وه زموږ د وجې نه ورته تکلیف نه یې میلاو شوی متفق علیه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا روایت حضرت عبدالله بن عمر صاحب کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الکبائر غټ ګناهونو کې غټ ګناهونه دادي الاشراک بالله الله سره په ذات کې صفات کې په علم کې او غیر اشیانو کې شرک کول بل څوک سره شریک کول کلن سکولی طور باندې سره شریک یا بعضا یا جزءا سنه سقدر حصے کې دوسره شریک په بس دا شرک شو او حقوق الوالدین او بل په جایز صحیح خبرو کې د مور پلار نه فرمانی کول په ناجایزو کې خباسي کوي وقتل النفس یعنی المحرمه محقون الدم کوم نفس محفوظ وي د درو وجنه بغیر د هغه قتل کول ناجایز دی والیمین الغموس یا الغموس هغه قسم خوړل څه درویغو باندې وخوري تیرې زمانې کې شای شوی نه وي خو دا په زور خوري نه د جھوټي قسم وتیل شي یمین فاجره رواه البخاري الیمین الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا فكزدن سره خوري سميت غموسا نو تذکر شي لانها تغمس الخالف في الاسم چې قسم خورونکو په ګناه کې ډوبوي وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في انبر الاسلام فرمایلی من الكبائر په غټو ګناونو کې دا غټ ګناه دي شتم الرجل والديه سړی خپل مور پلار ته کنځلې بدې ردي کوي قالو صحابه چې یا رسول الله هل يشتم الرجل والديه سړی به دومره خدای وهلی چې مور پلار ته هم کنځلې کوي داسې واه به کوي خلک فرمایي چې نعم او داسې کیدلی شي کله کله به سړی براه راست نه کوي خو انډایرکټ شبه کې ډایرکټ خو نه کوي خو لږ شوي واسطي ورکې لږ هغه د وجې نه دا کنځله به د مور پلار ته راګرځي هغه شي چې یسوب بابر رجل کیدای شي د بل سړي پلار ته کنځلې کوي چې بل سړي ته د کنځلې وکړي من خپل ته د وکړي او بل عزت دی لوټ کو من خپل دی لوټ کو بل دی مړ کو ځان دی مړ کو د ټولي خبرې سړي ته واپس کیږي په یسوب بابا هو هغه به دي یا با جان ته زیاړي کنځلې وکړي وای یسوب بوما د مور ته به دا باندې ردی وای په یسوب بوما هغه به دي مور ته باندې ردی وای نو دا سبب وګرځیدو سبب د شاید لکه تو دی په خپل باندې مباشرتا دا کور وکړه مخامخ متفق علیه وفي روايه ان من اكبر الكبائر دا په غټو ګناونو کې راځي په غټو کې غټ يلعن الرجل والديه مور پلار ته لعنت شروع کی ور باندې لعنت کی قیل یا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب ابا الرجل چې پلار ته لعنت خبري وکي باندې بوکي په يسب بابا هغه په بدلی کې وته وکي پیسوب ما چمور ته وکځلیو کې پیسوب ما غابو ته وکی دا خوازیخه د سبدله سوګنه فریدي انا ابي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر اسلام فرمایلی دی لا يدخل الجنه قاطع بلا وجه همدا شی ته سو وجه نه جوړیږي یو سړی سره رشتہ داري کټکې دینی وجه نه ده نه د جنت ته بنسي قال سفيان پیروتی يعني قاطع رحم قاطع الشمر د قاطع رحم متفق عليه وعن ابي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى حرم عليكم عقوق الامهات الله تعالی پتا سو باندې حرام کړی دی مور پلار او خصوصا د میان دوله کوم نه فرمانی ده په جایز خبرو کې او خبر نه منل او کم حق جوړیږي نه ورکه دا نه فرمانی شو دا در باندې حرام کړی دی او منعا وهات او دې در باندې منع کړی چې چا له حق جوړیږي ته ونه منې کې وهات چې تا ول جوړیږي چې راکا همدا شی منعا منکم ضروري شاید هغه نه یې هغه کې منع کې چې کم تا حق نه جوړیږي بیا غوړي راکا ووعد البنات د لونو په ژوند لونو ژوندۍ خول همدا شی ته غو به تربیته کول وکره لكم قیل وقال او په مرسم او خدای پاک تاسو ته منع کړی دي حرام کړی دي کاری همانه مکروه صرف نه دي یعنی حرام کړی دي
فضول بکواس خرافات کول، هسې لیلی سوالونه او بحثونه کول چې علم مقصد ونه نه وي، پوهه ونه نه وي مقصد. وکثرت السؤال او بیجا زیاتي سوالونه کول ځکه دینه سړی تنګېږي. و اضاعة المال او بل د مال ضایع کول شو په لیاني وجو کې. متفقون علیه. قوله اوس د دې خبرې معنی ته چې منعا وحد څه معنی د منع منه دی، معناه منع موجب علیه کوم ورباندې وجیبېږي هغه نه ورکوي. وحد څه معنی د طلب ما لیس له د دې حق نه جوړېږي بیا غواړي. وعد البنات څه معنی د معنی او دفنهن فی الحیات ژوند کې د ماشومانو ښخول جنای. وقیل شي چې وقاله معناه الحدیث بكل ما يسمعه. او د قیل قال څه معنی د وقیل قال معناه الحديث بكل ما يسمعه چې خاره خبر وري کوي، خاره خبرې دی کول نه ځنه خبرې بس صرف ریدل شي بس کول نشي ټولي خبرې ځنه دی کولی. فیقول بس به دی چې قیل کذا د سیری شی وبل ورځي وقال فلان او فلان کی د سیری کذا د سیری هم ملایله مسیو ته دې پاتې نشي صحیح یلی او کنو یلی ولا ظن هدي ګمان کې بنې ځنه ځای کې انده شي توقفا بالمرء سړی د پر خدا ډیر د کاذبان څخه دروغجن جوړ شي خلکو ته دروغجن نه مکی دی لوخړې مار هغه په څو اجا یو حدیث بكل ما سمع چې څو واوري بس که یار شاید دی ورېدل وي خو دی کولو نه وای را بس ضروري نه د سوا دی ورېدل وا دی ورېدل ورسې تحقیق وکړه هغه نه بعد دا خبره وکړه کېدای شي سره شی نشان دی. اضاعة المال سمنه ده. واضاعة المال تبذیره وصرفه لګول په غیر الوجوه په داسې لیارو کې او شیانو کې المازون فيها چې اجازت ورکې نه وي من مقاصد الاخرة والدنیا نه دنیا مقصد نه آخرت ان ضروریات نه یاسې ترفوهات فضول شیانو کې لاګي. وترک حفظه ما امکان الحفظ یعنې مال حفاظت نه کول او حفاظت ممکنه وي. وکثرت السؤال سمنه ده الالحاح فيما لا حاجة الیه په داسې شي کې اصرار کول څه د هغه حاجت دي ته نه په فزوره باندې خخېږي سړي پورې. وفي الباب حديث سبقت في الباب قبلك حديث واقطع من قطعك واقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله.